وی زما نه شیمیل جوړ شو زما ګیر او بریت راله توبه استغفار الله توبه الله توبه. ټیک ټاک ملګرو څه قسم کارنامې زموږ سره وشوې د ټیک ټاک د لاسه. دا به په پیله ځل اورئ چې ټیک ټاک تاسو به کتلي چې د هلک نه شیمیل جوړ کړی دی ځکه چې د هلک کردار داسې وي. ما ته خو پتې نشته خو دا خلک وایي څه شی په دې ټیک ټاک کې په ځان باندې هلکان لګوي وایي که بلیک وي که نه نو وایي د هغه نه تک سپین هلک جوړ کړي څه شیز به لګوي خدای خبر شه وایي دا ځان بدل کړي. په ټیک ټاک کې دغه هلکانو د کریم او د پوډرو هغه سیستم شروع کړی دی او ځان یې کم طرف ته بوته خو ټیک ټاک الګ به وي خو چې ته په ټیک ټاک کې ګورې ته به وایې یاره دا شیمیل دی دا خواجه سره دی د هلکانو نه خواجه سره او شیمیل جوړ کړو. خو دا به تاسو په تاریخ کې په پیله ځل باندې اورئ چې د یو جینۍ نه شیمیل جوړ کړو او د دغې جینۍ نه شیمیل څنګه جوړ شو. د خپلې خولې نه اقرار کوي چې ټیک ټاک په ما دا کارنامې وکړې که نه شیرونه سره په مخه دا شریک کوم چې مړه ټیک ټاکه په دې ځوان باندې دې څه کړي دي او مړه لږ وشرمېږه ځان باندې دې څه کړي دي او ته خو پښتون وې ستا تاریخ یې په کتاب لیکلی په هغه خوږ او دروند انسان باندې دې څه کړي دي. راځئ د دې جینۍ دا خبرې واورئ چې د دې نه شیمیل څنګه جوړ شو او د مور نافرماني هم دلته راغله. هغه بدعمله جینکو دپاره پکې هم غټ پیغام دی چې لایب راشي او د سلیم غوندې یو مذهوب سړي ته د واده آفر کوي او ورته وایي قبول می قبول می قبول می. هغه جینکو دپاره پکې ډېر غټ پیغام پروت دی. راځئ د دې جینۍ دا خبرې واورئ بیا صاحب دوه درې خبرې کوم. سمیرا مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ساری کیا کہانی؟ خدا کی لعنت تھی کہ ٹک ٹاک یوز کرتی تھی دنیا کی رنگینیوں میں گم تھی. ڈانس کرنا اور لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ باہر جانا گھومنا پھرنا اور آزادی میں رہنا لڑکوں جیسے کپڑے پہننا یہ شوق تھا. جو کہ آپ ڈانس کرتی تھی؟ ہاں جی ٹک ٹاک پہ میری آئی ڈی تھی اس پہ ڈانس کرنا ویڈیو بنانا لڑکوں کے ساتھ واہیات حرکتیں کرنا یہ ساری آج کل کے دور میں ان کے ساتھ چل رہی تھی اور اللہ کی لعنت برسی ہے کہ میں شیمیل بن گئی ہوں. واورئ د ملګرو وایي زما نه شیمیل جوړ شو زما ګیر او بریت راله توبه استغفار الله توبه الله توبه. ګیر او بریت مې په یو شپه کې راغله الله جل شانه موږ ته ښایي اوس به هم په دې کې ډېر خلک وي چې هغه به په یقین نه کوي د الله جل شانه په قهر باندې به یقین نه کوي چې او بالکل د الله جل شانه قهر موجود دی څه ټایم کې هم زما مخ بدلولی شي یقین به نه کوي. نو دا جینۍ وایي په یو شپه کې دننه زما چې سار راپاڅېدم زما غټ غټ ګیره وه اجامت مې راغلی و هغه خپل اجامت خو اوس داسې کړی دی چې تاسو دې سیټ کې دا تصویران کتلی شئ. بیا ملګرو دې په دې خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه شپه باندې زه تلمه د هلکانو سره مې څه پروګرام خو تاسو ته پته ده د هلک څه به څه پروګرام وي د یو غیر کس سره به څه پروګرام وي چې هغه ستا ورور نه وي نو چې ته د یو غیر کس خواله ځې د ټیک ټاک په ذریعه باندې داسې جینکۍ مونږ لیدلي دي ویډیوګانې به تاسو کتلي چې هلک راغوښتي د ټیک ټاک په ذریعه ورسره دوستانه جوړه شوي او هغه جینۍ څه کومې کارنامې کوي بیا په سړک باندې د شپې په یوه او په 12 بجې باندې پرېښودې دی جینۍ بیا وایي راشئ زما پښتنو زما حواز اوچت کوي. نو وایي چې کله زه هلته تلمه نو وایي مور راته ویل چې بچیه زه نن بیماره یم وایي د بېغیرته زوی نه نره لور ښایي خو چې نره لور وي دا نره لور څنګه وي دا داسې چې مور او پلار دمه کوي. پلار څنګه دمه کوي پلار چې کله درته د سپلو ضرورت وي نو اواز کوي نرې لور ته بچیه زما هغه سپلی څه شوې هله پاپا دا دی په خپو یم کې وته مور ګوري د مور لاس ته چې د مور مې په دې کار کې لاس دی ای مورې ته لږ ارام وکړه زه به دا کار وکړم. نو چې کله بیا د مور نافرماني وي نو مور ته مې ویل چې نه ټکم نه کوم زما نن میټینګ دی د هلکانو سره په هوټل کې هغه میټینګ تاسو ته پته ده هغه خپله مور یې خپه پرېښوده د هغه مور د زړه نه به ازار راوتې وایي مورې بچپن به راله بیا چېرته کې را نه کړې او ما په غېږ سمله وه چې ما چېرته جدا نه کړې او دا د نفرت او ځانځانۍ ژوندون مې نه دی په کار بچپن به بیا راشي دا خوب به مې رښتیا نه کې دا وخت وي چې مور خلک ځان ته رانږدې کړي د واده نه بعد خو بیا سړی د خپل کور شي خو دا ټیم وي د مور د دمې نو د مور نافرماني مې وکړه لاړمه واپس رالمه په څه سوچ به وده شوې وه هغه رنګینۍ به په خوب کې وي خو الله جل شانه ته ورکړه صبر وکړه د شپې چې په خوب کې که مې رنګینۍ ویني نو هغه رنګینۍ د له سهار بل شان کومه نو چې راپاڅېدمه نو ګیر او بریت هم راغلي وو او وایي اندازه مې د شیمیل وه د خواجه سره وه دا په تاریخ کې پیله هغه جینۍ ده چې د دې نه خواجه سره جوړ شو. ما نه دي اورېدلي که تاسو اورېدلي هغه نشم ویلی خو ما نه دي اورېدلي
اوس به هم ډېر خلک وایي ټیک ټاک زنده باد. ځکه زنده باد چې زمونږ د نوجوان نسل یې تباه کړو، نوجوان اوده کېږي نو ځان ته هغه ټیک ټاک یې مخې ته راولي. ځکه په ټیک ټاک کې مونږ د سړیتوب ویډیو نه ده کتلې. او بیا زمونږ د پښتنو ته خو پکې خاص هغه د لوط علیه السلام قوم چې به کوم کردار کو هغه ځای ورته ښیي. ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا شوقیان دي. ویډیو به طور اسلام مخکې شیر کې کیدی شي د یو څو ټیک ټاکرانو زړه د ټیک ټاک نه موړ شي، داسې کردار تاسو سره هم کیدی شي. هسې نه چې تاسو سار راپاسې تاسو نه پکې څه بل څه جوړ کړي. دا الله پاک موږ ته وښوده. ویډیو به طور اسلام مخکې لازمي شیر کوي. چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله